ته پکشته نه 10 11 12 پد مې وکړو شمار مې وکړو ښځو ته پته ولګي درته کسان ټول څو دي په تو کې مو وایه څنګه وي ها جزاک الله څو وایي اندازه یو ستاسي یو نیم راځي چې لس کم سل شوی ته په کومولو خوشاله دی هر څه چې شوی دا موږ تاسو ګټ نه لګو دا داسې یو اهمه مسله ده نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دې ډېر لوی اهتمام بیان کړی دی چې یو سړی د جومات ته بانګ اواز اوري او مانځه ته نه راځي ده ته په کور کې د مانځه اجازت نشته ړوند صحابي راځي نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه اجازت غواړي د الله رسول ړوند ما سترګو کې مې نظر نشته او څوک را سره په کور کې شته هم چې مال الله سره کې جومات ته نه راولي خبر شمارای اولنې ړوند ما دویم کور کې څوک نشته چې ما سره ملګری شي دریم کور مې لري دی لري او څلورم دا دی چې په لارې ما ته خطر هم ده د دشمن د درینده او د ارتاوېدو دا خطر یې راته دی د الله رسول زمونږ کور کې کولی شم جی عمر هم زیات مشر هم دی د الله رسول مونږ کور کې کولی شم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل او کولی شي چې هغه روان شو بیا چې تپوس کې چې ته اذان اواز اورې هغه د الله رسول اذان اواز خو اورم وی چې د اذان اواز اورې بیا تا ته اجازت نشته مونږ تاسو کې داسې معذوره څوک شته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې عذر ورته نشته او بیا په کور کې مونځ کوي او مونځ ته قضا هم شي اکثر د ځوانانو سهار مونځ قضا شي اوږدې شپې دي په دې کې تهجد نه کوي مونځ ته قضا شي فرض مونځ امامتي بغیر د عذر نه په کور کې مونځ کوي د وخت مونځ قضا نه د وخت مونځ کوي او په کور کې کوي او عذر ورته نشته عذر ما تاسو ته شرعي عذر هغه د مولوي صاحب نه تاسو کې شرعي څه عذر دی دا عذر ورته نشته د به کور کې مونږ دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما ژړه غواړي چې زه جمعات کې امامت ته بل څوک مخکې کما چې د جمعات کې چې کوم کسان دي د لمونځو کې او ځان سره یو څو ځوانان واخلم لاړ شم دغه کسانو کورونه اوسې زما او تر دې پورې چې دغه کورونو ته اور واچوم چې دوی پکې چې ته جمعات شته بیا مونږ کور کې کوي څنګه چل وکړو ټایم په دې باندې نه اخلم خو مونږ به د جمع سره کوو که نه سبا به داسې تپوس کوو انشاءالله افاقه پکې راغلي ترقي به راغلي که نه امیر صاحب فکر دې باندې کا واکې دی چې یو بلا اشراق مونږ چا کړی جزاک صاف مونږ چا کړی یو دعا صاف مونږ دعا جزاک دعا مې اسی ویلو خو شو پوره شو ماښام اوابین جزاکم
اشراق مونږ اکثر اهتمام کېږي زموږ کمزوري ده الله دې موږ له توفیق راکړي چې نوې زندګي خو موږ پسې نه ده روانه چې هغې کې به انشاءالله موږ 15 واړه مونځونه انشاءالله سره کوو د غټ نه په شانې اشراق له به جومات ته ساریږو جومات کې به د اشراق مونځ کوو هله به ځو کور ته حدیث شریف کې راځي څوک چې د اشراق مونځ وکړي سهار مونځ وکړي او بیا په دغه ځای کښېني جومات کې پاتې شي لکه ثواب کور کې هم دی خو د اشراق دغه فضیلت چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کړل هغه داسې دی چې سهار مونځ وکړي بیا په خپل ځای باندې پاتې شي تر دې چې ذکر او اذکار کې تسبیحاتو کې تر دې چې نور راوخیږي او نور اوچت شي او مونځ روا شي او د دغه وخت کې 2 رکعاته مونځ وکړي دا د یو حج او د یو عمرې نه د دې ثواب زیات شي روزانه بهر صورت دا بیا پکې د دې خبرې هم گنجایش مونږ ته باندې د ثواب پابندیانې نه شو لګولی چې یو سړی لاړ شي کور کې د اشراق مونځ وکړي نو ثواب پکې شته بیا پکې دی لیکن اصل فضیلت د اشراق دا دی چې مونځ وکړي او په خپل ځای پاتې شي بهر صورت ما تاسو ته وویل که نه اصل فضیلت هم دا دی چې په خپل ځای پاتې شي څوک چې مونځ وکړي او مانځه پسې مانځه له لږ له وخته راشي له وخته ماما خیال ته فکر دی که نه مانځه له 15 منټه 10 منټه له وخته راشي تر څو پورې چې دی جومات کې د مانځه په انتظار باندې دی دی داسې دی لکه دی چې مسلسل مونځ کوي د ده دا ټایم هسې نه حسابېږي چې دی پکې غیبت او خبرې نه کوي که نه فالتو او دا د ټایم د ده په مانځه کې حسابېږي او مانځه پسې سلام یې وګرځو او بیا په خپل ځای باندې ناست دی ذکر او اذکار کې تسبیحات کې دعاګانو کې موږ ملګري یو که نه سلام وګرځېږو هر وتې دی بیا دا عادت جوړ نه شو څه شي ته پته مې د خدای مسلمانانو بل څه زندګي موږ پسې را روانه ده جنت کې به دا کار کوو دنیا خو زموږ نه لاړه تېر وته یوه ورځ چې تېر وته دا بیا زموږ په لاس نه راځي اخر موږ به څه شي ته پته نه وي چې زه به بیا انشاءالله نیک شم صالح به شم ذکر به کوم تسبیحات به کوم قرآن تلاوت به کوم تهجد به کوم اشراق به کوم څاښ به کوم نوافل به کوم خپل قضا منځونه به راګرځوم د ورځې به دومره ذکر کوم دا به زه کله کوم ښه ما ته پته ولګېده زه د قرآن درس کوم زه جومات کې ناست یم ما ته اهمیت معلوم شو دا راته هم پته ولګېږي چې اصل کامیابي هم دقه ده اصل کامیابي په دین کې ده عزتمندو که تمامه دنیا زموږ سره د سرو شي او هغه زموږ شي لیکن یو تر سبحان الله ته نشي رسېدی یو تر سبحان الله ته نشي رسېدی نو اصل څیز خو دا دی او هغه زموږ نه دقه شانې د لاس نه روان دی ښه ټایم شته وخت شته فرصت شته طاقت شته دماغ شته او زموږ نه روان دی بس د مانځه اهمیت نه وي زموږ په زړه کې د درس نه وي د تلاوت نه وي د ذکر نه وي د اشراق نه وي د نوافلو نه وي شیطان موږ له دوکه راکړي انشاءالله بیا به شروع کړي انشاءالله دې راتلونکي هفتې نه به شروع کړي دا پلانکې کار ختم شي که نه بیا به که خیر زه شروع کړم او داسې به شوی چې بس بیا به زه رسېدلی یم دا شیطان ګسې ورکړي ټلوهل کړي انشاءالله د نغد د سهار نه به اراده که نه به وي انشاءالله چې اشراق مونځ به کوشش به د تهجد وکړو دې ورځ کې الله پاک عادت جوړ کړي الله دې زموږ ستاسو عادت جوړ کړي چې تهجد په اراده باندې پرېوتې که نه الله پاک دې پاسې تهجد کم سے کم که نور څه نه وي ته تهجد په اراده پرېوځې نو د فرض منزله خو به دې پاسې اشراق به کوو انشاءالله څاښ مونځ به کوو اوابین به کوو د قرآن تلاوت کوو که نه کوو څه وکړو سپاره د 2 رکو یا د هغې نه زیاته کم سے کم 2 رکو روزانه څوک کوي تلاوت جزاکم الله جزاکم الله زیات نه زیات تلاوت څوک کوي دوی 15 سپارې 4 سپارې 3 سپارې روژه خو نه دی 2 سپارې روزانه یو سپاره روزانه الله پاک دې توفیق راکړي دا
درس هم دلته کېږي او موږ یې اورو. د دې وضاحت هم وشو چې فرض څه دي، واجب څه دي، مستحب څه دي. د هغې باوجود دلته چې زموږ حقه مدرسین دا کوم دلته کې درس چې ناست کلاس فیلو بیا هم هغه قومه او جلسه چې کوم دغه صحیح الله پاک دې توفیق راکړي. الله دې توفیق راکړي. ان شاء الله اراده عهد خو زموږ د ټولو دی که نه که خیري او دا یو خبره پکې اراده په سره د تبلیغ خبره یاده شوه زموږ ان شاء الله جوړ دی که نه بیا د جوړونو ورځې راغلی. اصل یو څیز باندې چې مال ولګي، جان ولګي، وخت ولګي، هله سړي ته د هغې قدر معلوم شي. دقه مال جان وخت به راواخلو که نه دې جوړونو نه ټول د الله په لاره کې څلورو میاشتو ولاړ شو. چا سره فرصت وي غنیمت وګڼي، موقع غنیمت وګڼي. او که څلور میاشتې نه وي دا چې الله خو خامخا ولګو انشاءالله اراده به کوو که نه هغې کې موږ د خپل د دین اهمیت په زړه کې پیدا شي. نور چې چل نه کېږي څه ملیان او مفتیان او عالمان زموږ نه نه جوړېږي، موږ د خپل د دین قدر معلوم شي. انشاءالله زه به که نه که خیر وي اوس نه پرې اراده وکړو هر یو سړی چې ځان به وزګار و دې ته که خیر که د جمع د لاندې کولو امکان وي نو دی به راځي جومات ته. او که سړي ته دا 100% پته چې جمع شي نو بیا کور کې مونځ غوره دی د جومات. چې سړي ته دا پته وي چې جمع شوې ده نو بیا کور کې مونځ د جومات نه غوره دی. الله اکبر. قل تو ورته وایه یحییها الذي ژوندي به کي دا مړي هغه ذات انشاها اول مره چې پیدا کړي دي اول ځل وهو دا الله بكل خلق علیم هر قسمه پیدایش باندې پوه دی. الله پیدا کولی شي. یو قدرت الله بل ذکر کوي الذي الله غزاد دی جعل لكم چې پیدا کړي دي تاسو دپاره من الشجر الاخضر د شنې ونې نه نارا اور فاذا انتم منه توقدون دا هغې نه تاسو اور بلوئ. غوږ کېدی په عربو کې دوه ونې وي، یو مرغ یو عفار. دا دوه ونې وي شنې ونې وي، د دې دواړو ډکې به یې مات کړو او هر کور کې به دا پراته وو. دا دوه ډکې به چې یو بل نه راواچول د ماچس په شانې دی به اور کړ، د هغې نه به یې اور بلو. نو دې نه مراد شنه ونه ده او الله پاک په هغې کې اور پیدا کړی دی. دا چا پیدا کړی دی؟ الله. او که زموږ ستاسو عامې ونې شو نو زموږ د کورونو کې چې اور بلو د دې اورونه بلو که نه و؟ دغه ونې دي خو وچې شي زموږ کور کې سیزو په دې کې اور پروت دی، اور کوي ده. اولیس الذي نه دی هغه ځان چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه قادر علی ان یخلق مثلهم چې د دې په شانې بیا پیدا کړي، د دې انسانانو په شانې بیا دوباره پیدا کړي. په دې قادر دی که نه دی؟ بلا ولې نه دی. وهو الخلاق العلیم ډېر زبردست پیدا کوونکی دی او پوه دی. انما امره یقینا حکم د الله پاک اذا اراد شیئا کله چې اراده وکړي د یو شي ان یقول له اوی هغه ته کن شا فیکون پس شي. الله پاک دپاره دا نه چې کار کوي چاوي هغه باندې چې وي چې الله پاک ته خو ډېر ستړی شوې په دې غره کې ناست دا غنې تېره کوي. تاسې اورېدلي چې هر کار الله پاک کوي که نه؟ دا غنې چا تېره کړي دي؟ الله تېره کړي دي. دا غنو ته ناست دی تېره کړي نو غیر موت آواز وشو چې الله داسې نه تېره کړي. الله وایي تېره شه چې به یې تېروي. پوهېږئ که نه؟ نو الله پاک داسې زموږ په شانې کار نه کوي، دی پې کسان لګولي. خو الله وایي کن شا د کن د لفظ د ویلو نه مخکې کن نه مراد د الله پاک اراده ده چې د یو څیز اراده وکړي هغه کار شي. فسبحان الذي پاک دی هغه ذات بیده ملکوت کل شیء چې په لاس کې اختیار د هر څه دی و الیه ترجعون دی الله ته ټول واپس شئ. اللهم صل علی محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.